اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا وإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون وقالوا دوی وای دا کافر وای اذا ضللنا آیا کله چې مونږ رکشو فی الارض په خاورو کې پزمکه کې انا نا آیا یو به مونږه لفی خلق جدید خامخا په نوي پیدایش کې بل هم بلکې دوی بلقاء ربهم د خپل رب د ملاقات نه کافرون انکار کوونکي دي امام رازی رحمه الله لیکي چې مخکې آیت سره تړون په دې طریقه دی مخکې الله فرمایل چې دی کې ډېر لږ شکر گزار دي دا ناشکره په دې کې ډېر زیات دي دلته ردي د ناشکرۍ ذکر کوي چې ګوره ما ول سترګې غوږونه او عقل ورکړو دی د هغې نه دا پیدا واغسته راشه چې کفر یې شروع کړو دا آسان ربط دی چې ته د دې نه کار واخله د الله د قدرت او رحمت ربوبیت آثارو مشاهده وکړه ته به دې نتیجې ته ورسې چې دا دنیا الله هسې بې څه عبث نه پیدا کړی دې ناشکري شروع کړه عنوان د آیت بدای چې زجر به انکار عن باس بعد الموت زجر رټنه ورګي د دیلا چې باس بعد الموت نو ولې انکار کوي دا ښه کار نه دی ارس دې دو نفس د انسان بے بصیرتی وقالو ذی وای یعنی مشرکان وای دا الله چې نه مني دا دوباره زندگی چې نه مني دی وای امام رازی په کې اول تفسیر کړی وقالو کې دا و د عطف سے کما خبره چې روانه و د رستو نه باغې باندې عطف دی دی وای چې محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول نه دی او الله یو نه دی او دام وای چې دوباره ژوند دا ممکن نه دی عطف بداسي الواو للعطف على ما سبق منهم فإنهم قالوا محمد ليس برسول والله ليس بواحد وقالوا الحشر ليس بممكن وہ عطف داسې چې عطف شي نه بیا موږ ته تفسیر ربط مسان شي دی الله هم نه مني او رسول هم نه مني او آخرت هم نه مني دا مو چې مونږ اذا ضللنا داسې وایي آیا چې کله شو مونږه روک فی الارض په ځمکه کې ځمکه کې زه مړ شمه څه ورته وایي ریز ما ریز شمه پوچی شمه ختم شمه خاور شمه دغه ضللنا کې دغې ته اشاره ده امام طبري وی سوالت لحومنا و عظامنا ترابا فی الارض زمونږ غوښې او هډوکي دا خاورې شي د ځمکې سره خاورو سره خاورې شي کله مونږ مړه شو وي او هر څیز چې په هغې باندې بل څیز غالب شي نو هغې ته دوله وایي دوله هغه په هغې کې ګډ شو روک شو پایو کې اوبه روکې شوې دغې ته هم دوله الماء فی اللبن وایي ښه اوبه روکې شوې په پایو کې نو مونږ چې د خاورو کې روک شو بیخي مونږ هم د دې خاورو سره خاورې شو تر دې چې مونږ د خاورې نه بېلېدي نه شو نه آیا مونږ به الله بیا پاسي پاسوي به دی که نه امام سمرقندي وی هلکنا وسرنا ترابا مونږ مړو شو او مونږ خورې شو مونږ خورې شو سمرقندي د حسن بصري یو قرائت نقل کړی دی هغه دوللنا پما دوللنا هغه صللنا دی صاد سره ویلې دی کله چې مونږ ښه بویو کو په خاورو کې بویناک شو ختم شو انسان چې مړ شي بیا دی بوی کې ځکه خخي بیزاوی میں سرنا ترابا مخلوطا بتراب الارض لا تمیز منه غبنا فيها منګ از مکه خوره کې مونږ ګډوډ شو مونږ دا غیر څوک بیلول نشي تمیز زمونږ نشي کولای یا مونږ پر ازمکه کې غیب شو ابن کثیر وی تمزقت اجسامنا زمونږ جسم اغه زری شي خور شي زمونږ اجزا پزمکه کې خواري شي ټول بس خواري شو بده کې انا لفی خلق جدید آیا یو مونږه په نوي پیدایش کې یعنی مونږ به الله بیا ژوند دی کوي نوې باډي به راکړي مونږ چې بالکل ریز مریض شو روک شو نو دوی دا اعتراض کوي چې آیا الله مونږ له بل نوې پیدایش راکړي بیا به پاسو کې قبرونه قیامت به آخرت به دا مشرک دا نه مني وهو ان نبعث ان یجدد خلقنا بیدا بی دا حال کې هم بیا مونږ الله پاسي دې ته داسې ډېر لرې ښکارېده د دې عقل دا نه منو هلکه الله خو چې شنو شي به د اوبو نه پرون تا ته نه چې ما پیدا کړی د پلار او د مور اوبه دا څوک خبرو چې دوی اوبو نه به دا انسان جوړېږي
نه د دغې خور نه د هغه بیا نشي پاسولی ته وې نه مخکې څه شی وې ته خپل تاریخ یاد کړې وې څه شی 100 کاله د عمر د 100 کاله مخکې ته وې نه وې نه 100 کاله پس که نه نه الله دې بیا نشي راوستی دا خو عجیبه خبره ده بل هم بلقاء ربهم کافرون بلکې دا کافر بلکې دوی بلقاء ربهم د خپل رب د ملاقات نه کافرون انکار کوونکي دي منکر دي امام طبري وی چې تفسیر دا دی چې دا مشرکان د الله د قدرت نه یوازې منکر نه دي بلکې د رب د ملاقات نه منکر دي الله یې رولی دي دلته کې چې ګوره ما سره مخامخ کېږي تا ته پته ولګي ملاقات بستا ما سره کېږي منکر دي د هغې ملاقات نه هغه نه مني سمرقندي په هغې ایمان نه لوړي امام قرطبي وی چې ګوره دی د الله قدرت مانو دلته لیکي قدرت مانو د هغې نه انکار نه کو خو د دې اعتقاد دا و چې حساب نشته د موږ سره حساب کتاب نه منم خو اوس کوي حساب کتاب نشته لأنهم يعترفون بقدرته قدرت خو مانو ځمکه اسمان هغه پیدا کړي دي که نه ولکنهم اعتقدوا الله حساب علیهم اعتقاد دا و چې حساب نشته وانهم لا یلقون الله تعالی او دا یې عقیده وه چې الله سره ملاقات نشته دا فضول خبره وه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون قلوا یا دیتا دی خلکو ته ووایه دی چې وي موږ په دې خورو کې غیب شو بیا هم الله پسې دی ته ووایه یتوفاکم ستاسو نه ساه اخلي ملک الموت الذي هغه د مرګ فرښته وکل لکم چې به تاسو مقرر کړی شوي ده ثم الى ربكم ترجعون بیا به تاسو خپل رب ته واپس کولی شئ د دواړو شبهاتو په یو ځای جواب ورکوي ښه دوه اعتراض دي کړو دوه شبهې وي د دې که نه چې آیا مونږ مړه شو دا نه پس به دوباره ژوند کولی شو د رب ملاقات نه منل که نه د دواړو جواب په یو آیت کې ورکړی دی او تاسو کې چې کم سړی مري نه د الله او پسې فرښته رالیږي او د هغه د الله طرف د مامور ده په دې خبره چې دا پلاني وفات که هر شخص باندې هغه فرښته مامور ده نه په دې وجه چې کم سړی وفات شي نه هغه هم د الله په قبضه کې دی د هغه روح د الله په قبضه کې دی چې ته غیبېدی نه شي د الله نه د مرګ نه پس ته د الله نه غیبېدی نه شي ته ځمکه کې ذره ذره شي نه د هغه نه نه یې روک شوی دا خو ته خلکو ته ذره چې کله الله وغواړي تا به نیغ بوک به دې پاسوي 13 آیت کې چې کوم انکار ذکر شي د دې چې یاره موږ ځمکه کې غیب شو آیا موږ بیا پاسې د هغې جواب چې آو تا نه دا روح ملائکه اخلي الله یې د نه اخلي دوباره به درکې الله چې ستاسو روح د الله په اختیار کې دی د هغې د قبض کولو لپاره الله ملک الموت مقرر کړی دی نه هغه په دې هم قادر دی چې تاسو دوباره ژوندي کړي بس اسان عنوان دی او اسان ربط دی ښه قلو آیا محمد صلی الله علیه وسلم دې مشرکانو ته ووایم دا دوباره زندگی چې نه مني ملاقات نه مني ووایه ورته یتوفاکم ملک الموت یتوفاکم سا اخلي ستاسو نه او مړه کوي تاسو لا ملک الموت د مرګ فرښته ستاسو نه سا اخلي ستاسو نه روح قبض کړي هغه د مرګ فرښته هغه ستاسو نه ارواح اخلي ملک الموت ته ویل شي قتاده وي ملک الموت تاسو وفات کړي او هغه سره نور ملګري وي نور فرښتې مو سره مجاهد به وي او دا مصنف عبدالرزاق خپل کتاب کې دا روایت لیکلی د مجاهدو چې هغه وی ګوره دا ټوله ځمکه هغه ته د مجمع غونته کې مخې ته پرته ده بس پوټې ته اخلي اوچتې دی که نه چا نه سا اخلي او د چا نه سا اخلي کم نه چې دغه خوښه شي الله ورته ووایي هغه مخې ته داسې ټوله پرته ده ووایي دا غونډه کړې شوې ده ورته سمرقندي لیکي ستاسو ارواح علی ملک الموت نوم دغه اسرائیل دی معنی د اسرائیل قرطبي لیکي چې عبدالله دی رستو راځي ابن کثیر لیکي چې بعضې آثارو کې دا راغلي دي چې هغه نوم اسرائیل دی زمونږ استادان هم لیکي او شیخ هم دا فرمایي چې ګوره قرآن کې یا په حدیث کې په نص قطعي سره اسرائیل لفظ اسم نه دی ثابتو خو ابن کثیر وی چې بعضې آثارو کې دا ثابت دی والله علم موږ ته مخکې علم نشته وی بعضې روایاتو کې راغلي سمرقندي وي سند نشته وي څلور مخونه دي ده
خبره ده بس اسې بلا سند خبره ده وایره بس یو مخې د اور دی په هغې باندې د کافرو ارواح اخلي بل مخې ظلمتن هغه تکتور دی تیرو والا دی په هغې کې د منافقانو روح ارواح دی اخلي بل د رحمت دی هغې سره د مؤمنانو ارواح اخلي بل د نور مخې دی هغې سره د انبیاو او د صدیقینو هغه روح دی وکاږي ها دنیا دغه مخې ته لکه تلي غونته کې ده نور د رحمت ملائکه مو سره د سره ګرځي امدادیان دي د عذاب ملائکه مو سره ګرځي نه کله چې د مؤمن نه روح والی نه دی د رحم هغې پرښتو ته حواله کي کله چې د کافر نه روح والی نه عذاب هغه پرښتو ته حواله کي چې دا والم جابر نے اور روایت نقل لے بلا سند نشتا چې ملک الموت با افس بیسا یعنی وخت به سړی پورو وسه بیسا نه ارواح بیا غستنه خلق و بیا د بدر دوی نو دا الله د فریادو کو چر به خلق ما ته بدر دوی نو الله خلق باندې مرګ نه را اوسل سختي را اوسنه خلق به پلان کی مر کې پلان کی بیماری کې مړ شو خبره ده بس نو بس خبره ده یتوفاکم ملک الموت امام قرطبی وی من توفى العدد والشيء اذا استوفاه وقبضه جميعا یو سیز پورا غسل پورا قبضه کول هغه د توفی وي روح او کاغلو تم ویل شي چې روح ته او کاږي بیا قبضه کی دلته غسمر قرطبی لګلی و اسمه عزرائیل ومعناه عبد الله نو عزرائیل معنا د عبد الله د الله بند د چا نه سا غستلو وتصرفه كله بأمر الله تعالى وبخلقه واختراعه دا ټول د الله په حکم دي دلته قرطبی بغیر سند یو حدیث نقل کړی دی چې ګوره زناورو نه الله پاک روح بغیر د نو باسي او قرطبی وی چې وقدر وی خلافه د خلاف هم نقل لی ملک الموت د هر سنه ساخلی تر دې چې د یو مونږل نه او د ماشین هم ساغو باسي د دا ویری دي حدیث بل نقل دا ابن کثیرم لیکلی دی او قرطبیم لیکلی دی چې د یو انصارو د سړي سر ته ملک الموت ولاړو نبی سلام ته وکتل ملک الموت ولاړو نبی سلام ته فرمایل ارفق بصاحبی زما د مرګري سره نرمي وکم ځکه دا مؤمن دی د سره لګ نرمي وکړه گزارو کا روح ته پاسانتیا والا نو ملک الموت وی اے محمد صلی الله علیه وسلم ته خدان خوشاله ساته ته ټینشن ماده سترګې یخې ساته ځکه چې زه هر مؤمن سره ګزاره کوم هر مؤمن سره نرمي کوم او ځان پوهه کا تاسې سکوړ نشته دی د سرمنې یا د وړې نه پوچه نه پلنده باندې چې زه روزانه د ورځې 15 ټایمه پای کې نه وړم روړم زه لوی ماشوم هر یو تن پای کې پیژنم والله یا محمد لو انی اردت ان اقبض روحا بعودة وی محمد صلی الله علیه وسلم قسم په الله کې چې زه د یو ماشي د روح اراده وکم دا غستلو کنه زه د پاغي قادر نه متر سوچ الله ما ته دغه حکم نه غړي زه نشم غسله تر سوچ الله نی ویل خام جعفر ابن علی هغه ما وردی قرطبی ابن کثیر درې وړه نقل کی یمون تدارا سے درې دا چې د مانزه په وختونو کې خلک ګوري را ګوري خلک کې اوړي وروړي ګوري حدیث د مالک بن انس نقل له غله او سړی راغی د پوسو کو چې آیا دا براغیس چې دی دا مونږړان ملک الموت یقبض ارواحها آیا ملک الموت دینه ساګانې اخلي ناغه یو سات ناستو غلو بیا ویا لها انفس آیا د دې انفس سایشته ده قال نعم او کنه غوی ملک الموت یقبض ارواحها بیا خو ته اخلي نو ولی الله فرمای الله يتوفى الانفس حين موتها ابن کثیر وی د آیت نه دا ښکاره کیږي چې ملک الموت شخص معین من الملائکه ملائکو کې یو مقرر یو معین شخص ته شخصیت ته څنګه چې برا بن عازب حدیث نه ښکاره کیږي وختي ما ہوئے او بعض آثارو کې دا دلدلی کی وقد سمي في بعض الاثار بعزرائيل بعض آثارو کې ته عزرائیل ویل شوی وهو المشهور او دا مشهور دی ابن کثیر پس یو اضافه بل کړی دا غوي چې ګوره د مرګري هغه د سره مرګرتیا کی ملائکه هغه روح د ټول وجود نه راکاږي تر دې چې مړی له رسي نبی ته ملک الموت پورته کی هغه د بیا وکاږي
ابن کثیر دا لیکي ابن کثیر دام لیکي خپل تفسیر کې چې منځونو وخت کې دی ګرځي را ګرځي دا خلک ګوري که نه دی کې یو تن له مرګ راشي که نه نه که چېرې دا د مونځ ګزاره سړی و د مونځ یې خیال ساته نه هغه د پرېخته نږدې شي شیطان ته وشړي او دا پرېخته ورته ووایي چې داسې ووایه لا اله الا الله محمد رسول الله ځنکدن په وخت کې ورته ووایي داسې ووایه دغه پرېخته ورته تلقین وکړي کعب الاحبار دې خبره کوي چې دنیا کې داسې هېڅ یو کور نشته دی چې ملک الموت د هغې په ور باندې اووه ځله ورتېرېږي نه ینظرو هل فی احد عمر ان یتوفاه ګوري چې ما سره لیسټ کې خو د نوم نشته که نه دې کور که څوک شته نه ابن ابي حاتم دا روایت نقل کړی کعب الاحبار مشهور اسرائیلي علم دی نو مرګ سا اخلي ستاسو نه هغه پرېخته ملک الموت ستاسو نه سا اخلي ته وایې زه به ژوندی کېږم تا نه دا روح وباسي څوک ستا روح زما قبضه کې دی مړه کس د پسې زه درلېږم هغه دې ما له ستا روح راولي ته وایې ما به ژوندی کې څنګه ستا خو هر څه ما سره دي ته وایې چې ما به هغه ژوندي کوي څنګه په جواب باندې پوه شه جواب په دې طریقه باندې کوي زه خاورو کې ځای دی شم پاسم به څنګه راوستې زما سړي زما سره محفوظ دی ستا روح ما ته خو پاسول وي ګران نه دي دا په دې طریقه دا جواب دی هغه ملک الموت د ځان نه ګرځي نه هغه ملک الموت وکیله بکم چې مقرر کړی شوی دی په تاسو باندې ستاسو ارواح سپارلي شوي دي هغه ته اخیستل د هغې سپارلي شوي دي صحیح معنی به دی وکیل سپارښتنه ورته خلک کوي که نه وکالت کوي د څه شي سپارښتنه ورته شوي ابن جوزي بقبض ارواحکم ستا د ارواحو د اخیستو روحونه هغه اخلي د مرګ نه خلاصي نشته امام رازي وي لابد من الموت ثم من الحیات بعده آیت نوی دا معلومیږي چې د مرګ نه خلاصي نشته او د مرګ نه پس چې کم ژوند دی دا ګوره لازمي دی امام رازي وي الذي وکل بكم کې دې ته اشاره ده چې هغه ته دا کار د هغه په ذمه باندې دی هغه د خپل ډیوټۍ نه هغه نه غافله کېږي کله چې وخت مقرر شي که نه نیټه راشي نه هغه نیغ راغلي ولې د هغه بل څه کار نشته هغه دا کار دی بس هغه راځي استانه بس اخلي مقرر دی هغه ستاسو د ارواحو په اخیستو باندې او ستاسو د نیټو په راګیرولو باندې ستا نیټه پوره شوې ده بس هغه ته پته ده یاد دي قرطبي دلته یو خبره ریستره چې بعضې خلک د دې نه وکاله ثابتي وکاله الوکاله د ځان له اصول د فقه اصطلاح ده بیا تفسیري تنقید یې کړی دی چې ګوره خلک یوازې د الفاظو یو شان وایي ته نه ګوري بلکې آیت موضوع ته مو ګوري د هغې نه اله حکم ثابت دی دې فقهي خبره کم ده چې ته د هغې نه دا حکم روباسې والاحکام لا تتعلق بالالفاظ الا ان ترد على موضوعاتها الاصليه في مقاصدها المطلوبه هغه به دې کې کم دی ته بیع او شرع ثابت دی نه ته دې آیت نه ثابت دی چې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم د دې نه وګوره بیع او شرع جایز ده لکه دا ته څه وی هلته خو د بیع او د شرع خبر نه ده دی وي داسې تش الفاظ ته هم وګوره که نه چې الفاظ یو شان دي ته د هغه نه استدلال کې دا د کمعقل سړي تفسیر دی ایو مولا صاحب یې په نټ باندې یو راګیر کړی دی حدیث نه مني هغه سړی نه هغه ورته ګوره وي انعمت علیهم نه مراد وي دا بني اسرائیل دي مولا ورته وي څنګه نه هغه ورته وي ګوره نعمتي التي انعمت علیکم یا بني اسرائیل آیت ته ووایي لکه دا څه کوي دا خو په دې نه نو یو دوه مخکې لاړ شه فباؤوا بغضب من الله دغسې دي فباؤوا بغضب علی غضب دغسې دي غلط تفسیر کوي سړی کدو ته تش الفاظو ته ګوره چې بس یو شان دي نه زه ورپسې یم علم خشی ده خو جاو کو ثم الى ربکم ترجعون بیا ستاسو خپل رب ته واپس کولی شئ د مرګ نه پس چې مړ شي روح د هغو کاږو ژوندي کولی به شی د هغې نه پس به خپل رب ته واپس کولی شئ هغه به تاسو سره حساب کتاب کړي د قبرونو پاسېږي به سره حساب کړي ولو تری اذ المجرمون ناکسو رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو ترى تا ته ما کچره تو وینه هغه وخت کم وخت وینو چې ذل مجرمون کله چې مجرمان با ناکسو رؤوسهم کته کون کې وی خپل سرون لا عند ربهم د خپل رب پړوان دي دا مجرم خلک چې د الله نه مني قیامت نه مني دوباره الله ژوندي کې او د الله مخ کې ودرېږي که نه خو ته به څنګه چل دی دوباره ژوند حق دی که حق نه د بل اثر بیا زړه نیولي
ربنا نو دی بوای دا خلق بوای دا سړونه چې زړن نیوي دی بوای ای زمونږ ربا ابصرنا مونږ ولید مونږ خو هر څه ولیدو دوباره ژوند خو راغی مونږ ومنو وسمعنا مونږ واورېدو هر څه مو واورېدلو هم لیدلو فرجعنا مونږ واپس ولېږه دنیا ته نعمل صالحا دې دپاره چې مونږ نیک عمل وکړو دنیا ته هم لږ پرېږده چې بس سړی زامن شو انا موقنون بېشکه مونږ اوس یقین کوونکي یو زمونږ خو اوس یقین راغی جي مونږ خو پوه شو چې مونږ دنیا کې په غلطه وو دا خبره غلطه وه چې دوباره ژوند نشته دی مونږ خو تا دلې پاسه ولو قیامت پر ورځ به د دې څه حالي د دغې منکرینو هغه دلته ذکر کړي دې کې تسلیم د نبی صلی الله علیه وسلم یو طریقې سره او تهدید د یره د مخالفینو د نبی صلی الله علیه وسلم ته وایي دی به د الله مخکې تا پورې غوس دی خان دي دا دوباره ژوند نه مني ته بیان کې نه دی خان دي ښه دوباره هم مونږ پاسو دی به د الله مخکې چې ولاړې شرمېدلي نه ستا به زړه هغه ټایم یخ شي تسلي په دې لحاظ ده یره په دې طریقې سره چې ته خو لکه کافره دا دوباره ژوند نه منې خو ساره دا شی راتلو وایي د ور ویښ شه منکرینو ته تخویف اخروي دی د عذاب د آخرت نه یری چې لکه انکار مکه وګوره ولو ترا کچره تو وینې اورېدونکي آئے محمد صلی الله علیه وسلم کم وخت سو وینې اذ المجرمون کله چې مجرمان بانا کې زوخ کته کوونکي وي روز خپل سرونو لا عند ربهم د خپل رب سره تداخله کوي تو بروي چې دا اذا ضللنا فی الارض ان لفی خلق جدید دا خبره کوي سرونه به د خپل رب په خوا کې د حیا او د شرم د لاس ښکته کړي او ګناهونه چې مخکې کړي د هغې د لاسه بیا سرونه ښکته نیولي هغه آخرت بالا کې ګډې وډې وې که نه نو سرونه بیا ښکته کړي حیا او وندمن دا المصیر وي د حیا د وجې او د شرم د وجې عرب نه به حیا کې د خپلو غلطو عقیدو د اعمالو د لاسه به حیا کوي شرم به ورځي چې لکه د ما څه غول خواړو دنیا کې هلته به شرم ورځي جواب د لو حذف دی که چېرې ته هغه ووینې نه څه لرأیته ته به خامخا هغه ووینې چې ډېر لوی عبرت به یې په هغې کې جواب د لو متروک دی ته به ډېر ناشنا څیز ووینې ابن جوزي او سمرقندي وي امام راضي هم دغه لیکلي چې ای نبي وسلم ستا به هغه وخت سینم یخه شي تا له خو دې تکذیب اوس درد تکلیف در رسوي که نه تکذیب چې دې ستا کوي ستا به سینه هغه وخت یخه شي یا که ته چېرې دې حال وینې لترا عجبا ته به ډېر ناشنا کار وینې بیزاوی ته به ډېر شرمناک کار وینې دی به سړونه بیا د خانګو کې منډې بیا به وینې ربنا دی به وایي ابصرنا وسمعنا مونږ هر څه ولیدو مونږ ولیدل ربه مونږ هر څه ولیدل په خپلو سترګو مو ولیدل ګوره دوباره ژوند وسمعنا مونږ اورېدل مونږ هر څه ولیدل اورېدل امام طبري یا ربنا یا د دې نه مخکې روح کا یقولون یا ربنا دی بدا وای یقولون یا پکې روح کا دی بدا وای چې زمونږ ربه مونږ هر څه ولیدل مونږ وې چې ګناهګار له ته سزا نه ورکې خو مونږ عذاب او جهنم مونږ ولیدل وسمعنا مونږ اورېدل مونږ د پیغمبر د هغې صحیح خبرو کم چې مونږ غلطه یې ګڼلې هغه مونږ دلته صحیح واورېدې مونږ ولیدل سمرقندي وي یا ربه وي مونږه هدایت ولیدو مونږ ایمان واورېدو د ایمان خبرې مونږ واورېدې یا د قیامت پر ورځ وي مونږ هر څه ولیدل دغه وخت به د دې یقین راشي خو سمرقندي وي چې ګوره دله بیا دي دا ایمان وړل دا یقین کول دغه وخت پیدا نه ورکوي دغه فایده نه ورکوي ابن جوزی وی دې کې دا خبره پټه ده یقولون ربنا ای علمنا صحت ما كنا به مکذبین مونږ چې کومې خبرې غلطې ګڼلې که نه مونږ خو د هغې په صحیحوالي اوس خبر شو مونږ اوس تا خبره منو د مونږ اوس عقل کار وکړو اسمع بهم وابصر یوم یأتوننا سورة مریم کې وي دی به دا خبره چې کله جهنم ته کوز کی هغه ټایم به م وي سورة الملک لسم آیت کې لو کنا نسمع و نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر که چېرې مونږ دنیا کې خبره د پیغمبرانو اورېدې ما اورېدلې وي منلې وي یا د عقل هم کار اخیستی وي مونږ به جهنم والو نه نو فرجانا نه ربه مونږ واپس کې دنیا ته نعمل صالحا دې دپاره چې مونږ نیک عمل وکړو مونږ د سړي زامن کېږي بس ته مونږ پرېږده پوه شوې ته مونږ پرېږده بس مونږ سمیږو مونږ دنیا ته ځو مونږ ستا خبره منو ستا احکام منو مونږ نیک عمل خپلو سفیان ثوری وین الله به دې تکذیب وکړي
ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنهم وانهم لکاذبون. دا آیت تاسو مخکې اورېدلی دی او هم د حواله د انعام 27-29 آیت 27-28-29 ښه. الله وی دی خدا خبر کی چې رب موږ واپس ولېږي نو کما واپس ولېږل کنه الله وی دی دروغ وي دی به واپس اکا کارونه کی چې دنیا کې کول مخکې دروغ وي نو موږ واپس ولېږي چې موږ نیک عمل وکړو انا موقنون یقین موږ یقین کوونکیو زموږ اوس یقین راغی چې ته یو صرف ستا عبادت پکار دی رسولان په حق ته ژوند کول او مړ کول سره کول شي تا د قبر نم تپاسول کول شي څه شی چې پناه ته بیا پیدا کول شي موږ اوس یقین راغی ښه زموږ اوس شکونه ختم شو او ټول شکوک او شبهات ختم شو او زموږ سترګې وغړې دي نو ستا څه خیال دا فایده ورکوي نه هلته فایده نه ورکوي ولې هر څه خو دې ولیدل که نه هغه ایمان بالغیب پاتې نه شو هغه ایمان بالغیب پاتې نه شو دوی خو مشاهده وکړه که نه مشاهده دې وکړه هر څه ولیدل نه هغه څه فایده نه کوي یؤمنون بالغیب خو د مؤمن صفت دی که نه ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ولو شئنا کچره مونږه جبرن غوښته دا معنی قرطبي لیکلی ده جبرن بیا وی دا معتزله دا معنی کوي کچره مونږه غوښته لآتینا مونږ به خامخا ورکړی وی کل نفس هر چاته هداها هدایت د هغه ولكن حق القول مني لیکن یقین دا خبره زما طرفه لأملأن جهنم خامخا ډکوم به د جهنم من الجنة والناس د نافرمانو پیریانو انسانانو نه اجمعین په یړ باندې دینه به د جهنم ډکوم. محمد بن کعب قرظی نه ربط نقل قرطبي لیکي چې کله دی وی ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون دی دا خبرو کی نه پدی باندې به د آیت کې تنقید وشي الته بوتو ویلی شي وي آخرت کې بوته دا وي ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها کما غوښتې نو ټولو خلک له په یړ باندې هدایت ورکړ ټول به ما مسلمانان پیدا کړل وي اچھا وځي کې به هیڅ کافر نو خو ما ول اختیار ورکړی که مسلمان نه کافر کېږي ولکن حق القول مني کنه فیصله ما کړی د مخ کې نه چې کم کافر شي پکې هغه به جنت جهنم ته ولم نو عنوان بدای چې د مشاهدې نه پس ایمان هغه بې فایدې دی ښه هر څه چې دی ولیدل د هغه فایده نه کوي ولکن حق القول مني د الله تعالی حتمي فیصله کافر جهنم ته بلي دا تخویف اخروی کې دا شامل دی د آیت ابصرنا و سمعنا سره متعلق دی ولو شئنا کچره مونږ غوښته محمد صلی الله علیه وسلم لآتینا کل نفس خامخا مونږ به ورکړی وی هر یو تن ته آتینا لأعطینا مونږ به خامخا ورکړی وی توری وی دا مشرکان بالله چې کوم دي ساده قوم نه دی له مونږ خامخا ورکړی وی هر یو کافر بالله له مونږ ورکړی وی هداها هدایت ته توفیق د ایمان به مونږ ورکړی وی غلام مونږ به توفیق ورکړی وی. ابن کثیر وی د دې تفسیر د آیت کې دی سورۃ یونس 99 ولو شاء ربک لآمن من فی الارض كلهم جميعا کچر ستاره موخته خامخا ایمان براوړی وی هغه چا چې پس مګه کې ټولو په ټول به مؤمنانو سو کو به کافر نو خو رب دې نه غواړي رب دې ول اختیار ورکړی دی کنه رب دې ول اختیار ورکړی دی که مؤمن کېږي که کافر کېږي ستا خوښه ده که مسلمان انجام دا دی که کافر انجام دا دی ځان له لار خوښه که. امام قرطبي وی چې ګوره دې معنی کې دوا اقوال دی یو دا چې انو فی دنیا باره کې دی چې دنیا کې به ته موږ هدایت ورکړی وی دویم دا چې دا د آخرت باره کې دی آخرت کې دی وی چې ګوره یاره د مونږ خو سترګې وغړی دی مونږ خو سترګې وغړی دی که تا مونږ دنیا ته واپس کړو نه مونږ بالته کې بیا دا کوو که نه الله بوته وی چې لاملان لیکن حق القول مني لاملان جهنم من الجنة والناس اجمعين نب فیصله ما دا کړی دا چې زه به نافرمان جهنم ورته ولم دنیا ته واپس نه بوزم دنیا ته واپس کم د سړیا شابه زه اوس ورته ځه انعام 28 آیت بیا پیش کړی ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه نه په دې وجه دې کې د هدایت معنی سره خلق المعرفة فی القلب خلق معرفت فی القلب پسړه کې معرفت او پوهه پیدا کول دی پسړه کې الله د عزیز راغی
هغه معتزله دا تفسیر کوي معتزلوی ولو شئنا کچره مونږ وخت لا اکرهناهم مونږ بخامخا زور کړو په دې خلکو ول هدایت په هدایت باندې مونږ ودی جبران هدایت تر اوسته شیعاګان هم دې کې یو تفسیر وی کوي پرې دا ټولو بس دغه نقطه مې ته ویله ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني دا خبر زما طرفه دا فیصله زما طرفه دا یقینی فیصله زما طرفه تو بری وی حق القول مني وجب العذاب مني لهم زما طرفنا عذاب لازم دی دی لپاره دغه مجرمانو لپاره وجب العذاب مني سمرقندیم دا معنی کوي د مخکې نماز خبر لازم کړی دا فیصله ما کړی دا کم ځای کړی دا لکه ابلیس ته نو ویلې لا املأن جهنم منک ممن تبعک منهم اجمعین دا فیصله مخکې ما نه کړی ما ابلیس ته نو ویلې چې زه بستا او ستا د پیروکارو نه ستا د مرګونو په یړ باندې جهنم ډکوم ستا یارانو ته به ټول جهنم ته داسو ورځم دا فیصله ما کړی دا سولا املأن زبخا مخا ډکوم جهنم من الجنة د پیریانو کافرون او الناس اجمعین او د انسانانو کافرون په یړ باندې کم چې اهل المعاصی او کفر بالله کی تو بری کافر انسان او کافر پیریان دا ټول جهنم ته ځي فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون تخفیف اخروی فذوقوا نو او ویلی شي دی کافر ہوتا چې اوسه کې عذاب خوند واله لګو بما نسيتم په دی وجه چې تاسو هر کړه لقاء يومكم هذا تاسو د دیر ورځې ملاقات تاسو قیامت نه مان کنه تاسو بالکل دې ته شاکړه وتا په سوچ کې دی وهم او ګمان کې دا ورځ نه راتله کافر ته وی ان نسیناکم یقین مونږ تاسو یې رو مام پرې خزر رخصه وذوقوا اوسه کې عذاب الخلد عذاب د همیشوالی جنت الخلد و عذاب الخلد بما کنتم تعملون په سبب دا غ عملونو چې تاسو کول تخفیف اخروی دي فذوقوا نو او ویل شي د مشرکان ته دا چې الله نه مني او چې مونږ کله ریز مریض شو کنه چوری شو په هوري ګرو شو الله بیا پاسي او الله یې پاسي دی ال د سترګې وغړي ګروي مونږ ولېګا الله دنیا ته نه لګو ته وي خوان وای عذاب نشه به زه روکيږي ایته بداوي ښا دا هغه عذاب نه خوان والے کم چې تاسو یې کړو دنیا کې تاسو غواړو عذاب نه یادو د آخرت ملاقات هم نه یادو هغه ودا سو مننه سرنا تاسو دایر کړو په دنیا کې هم دایر کړو د سرنم په ذهن کې وهم او ګمان کې نه راتو سمرقندی ہوتی دا عذاب نه خوند واخلې کنه تاسو د دې ورځې دا ملاقات پرې خو یې کړم او یند دې د پرداسو عمل نه کول سرنا دې د پرم عمل پرې خو تیارې نه کو النسیان و ضد الحفظ ابن قتیبه وی نسیان چې کوم دی دا حفظ متضاد دی نسیان ترک تم ویل شي پرې خودو ته تاسو ایمان پرې خود دې په ملاقات باندې تاسو ایمان وړل پرې خو نزاوق ویل دی وسکه عما يترو على النفس وان لم يكن مدعوما چې په دې نفس باندې ستیریږي اگر چې هغه په خلو سړی سکینه ناغي تم ذوق ویل شي ښا لإحساسها به كإحساسها بذوق المطعوم انا نسیناکم ابن کثیر پکې ودې ته ناشنا خبره کړې تاسو دا روز یې رګړې وا نمونږم تاسو یې جزاء بالمثل تو وي اذا عاملتموه معامله من هو ناس له تاسو چې څنګه معامله کړې وا زمونږ دې پیغام سره زمونږ رسول سره مونږم تاسو راغ کار کو انا نسیناکم یقین ممتاز یرو تو بریوی مانا دادا انا ترکناکم الیوم فی النار یقینا نن راځي مونږ تاسو په ور کې پریدو دنیا ته نه لګم ته دنیا ته مې واپس ولګا نه دنیا ختمه دنیا خو ما ډسمس کړه هلته قیامت راغله زمکه ختمه ده ورته زوسو مونږ پریدو تاسو سمرقندوی په عذاب کې پریدو د رحمت نه تاسو پریدم رحمت در نه درګوما عذاب کې دې پریدم بیزای دوه تفسیر کړی ترکناکم من الرحمت رحمت نه مې تپری خو دې ته مې د رحمت اغیسیس کې ونه لګلې جنت ته مې نه پری پاتې مې کړې د رحمت نه یا عذاب کې مې پری خې لکه بالکل ير کړه مې تاسو سره معامله د ناسکم سمر ابن کثیر سنعاملکم معامله الناس هغه کار در کوم چې بيخي ير مې يرو کې چې ما ورته دی ولم حالانکه د الله نه شي ریږي نه قران دا لا يدل ربي ولا ينسى ما رب نه خطا کیږي پاغیر ناراضي دا مانند چې
چې الله نه به ير شي. نه تاسو چې کم کار کړو موږ سره هغه کار کوو. ما ته وایي چې جزاء بالمثل دی ته وایي. اليوم ننساکم کما نسیتم لقاء یومکم هذا جزیه 34 آیت کې داشته. اليوم ننساکم نن ورځ موږ تاسو یرو پرېږدو کما نسیتم لقاء یومکم هذا څنګه تاسو د ورځې ملاقات پرې خو ير کړم او زه خوندواله عذاب الخلد عذاب د همیشوالي نام همیشه عذاب د پتا سو دا ډنډې پتا وریږي اور به وریږي ځا مزه واخله. الله دې هر مؤمن موږ ټول ساتي. وذوقوا سکه عذاب الخلد عذاب د همیشوالي عذاب د همیشوالي داسې دی دغه سر نشته سوکې نشته چې ختم شي بس کېدو ولا نه ضروره. الذي لا ينقطع ابدا سمرقندی وی هغه بس کېدو ولا نه بس کېږي نه چې ورګه بجلی بلل شي یا باغه پرخته په والو ستړي شي یا ورګه لخته به ماتي شي یا به ور مړ شي. نه لا ينقطع ابدا تخلدون فيه الى غیر نهایت وبروي س انتها نشته چې تاسو سو زمانه پغې کې تیریږي. بما کنتم عذاب له وسکول ک الله ظالم دی اسه به سه بوتله نه بما کنتم تعملون ساسو عملون د وجه دنیا کې چې د ګناونه کول کفرونه د کول کړي وي قیامت نه منم کړي دوباره چې رز مریشم نه الله مو دوباره ژوند دی دا خبره ده نه منل د دې دراسه به جهنم ته ځي التابیا کو کې وي نه د خپل کفر د وجه او تکذیب د وجه. ابن کثیر وی د آیت تایید او تفسیر په دې آیت کې کیږي لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا نبسکی پاگے جہنم کے سی اخوال و نی خوبو اوس کی با سکی با پاگے کے تڑمی بو وینې زوی نو نه بس کی جزاء وفاق دا بدل دا عمل دی دا عمل مطابق سچلے کړلې خبرې به عمل دی سو زکا چې دی حساب کتاب دنیا کې دا الله نه مانو دا الله آیتونه نه منل وکذبوا بیااتنا کذابا وکل شیء صیناه کتابا ارسی زغه موږ صحیفه کې کتاب کې ځان سره لیکل دي. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا نسکه خونواله موږ ته عذاب نور سیوا کوو. سورۃ النبأ 24-29 آیت پر سر نه ګوره بیا هم وقالو دا کافر وای ایزاد الله کله چې مونږ رخ شورز مریض شو فلر دې په خورو کې پزمکه کې خخمی کې او دړشم ختم شم خیال لیکل دی مکی والو خپل مړی نه سېزلو کافرانو مړی نه سېزل ها دا دلته انډیا والا په پلې باندې سېزي دا پلې دا لخت نه دا پلې او ته وي سو ته غالبا چې پلې دا من روحه د خپل طرفه فی الارض پخورو کې ان ایوب مونږه لفی خلق جدید خامخا پنی پیدائش کې بل هم بلکې دوی بلقاء ربهم د خپل رب د ملاقات نه کافرون انکار کوونکي دي. قلوا یا او کنه توفاکم تاسو نه اخری ملک الموت الذي اغه د مرګ فرښتہ وکیل به کوم چې به تاسو مقرر کړی شوی دا روح د ناغه اخری نه مال وروړي کنه ثم الى ربکم ترجعون بیا به تاسو خپل رب طرف ته واپس کول شي آخرت کې وجود بده الله پیدا کی او روح پاغي کې واجب پابسه. ولو ترا کچریت اوی نه هغه وخه کافرا یا ایټولو خلکو یا اے نبی اذل مجرمون کله چې بدغه مجرمان د اخرت چې نه منی دوباره جون نه منی نا کی سورو سم خطا کون کی وی خپل سرون لا عند ربهم د خپل رب پړوان دي چې ملاقات وشي ملاقات خو نه منی خو چې مخامخ شي کنه بیا به سرکت نیولی ربنا وای بدا خبره چې ایزه مونږه رب اپ سرنا مونږه سوري دل وسمعنا مونږ اوریدل اشتنوای دا غسی چې مونږ به دروغجن غنو مونږ خو غار سولیدل فرجانا نه مونږ واپس ولېګه دنیا ته نعمل صالحان دې د پا چې مونږ نیک عمل کو ان ناموقنون بهشکه مونږ اوس یقین کوون کیو اوس میږي یقین راغې ولو شی نه الله وی کچره مونږ غوښته لا تینا مونږ بخامخا ور کړې وی کل نفس نه چاته هدا هدایت دا ما بول اختیار نه ور کول چې مؤمن کېږي کافر کېږي ما ټول مؤمنان پیدا کړو ولكن حق القول مني لیکن یقینی دا خبره د ما طرف فیصله مکه کړی شوی دا لام لان جهنم چخا مخاډه کوم به جهنم من الجنه والناس اجمعين د نافرمانه پیرانو انسانانو نه پیړ باندې دنیا ته هم نه لګما زه فذوق نو به ویل شي دا چې اوسه عذاب به مانسیتم په دې سبب چې تاسو هر کړه ولقا یوم کم هاذا ستاسو د ورځې ملاقات ان نسیناکم یقین مونږ تاسو یې وذوقوا اوسه عذاب الخلد عذاب د میشوالی بما کنتم تعملون دا هغه عملونو په وجه باندې چې تاسو کول. سبحانك اللهم